د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي. په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغو خپلې روپۍ نه دي راغسته، هغه وایي زموږ روپۍ چې دي دا به ډبلې شي. ځینې کسان وایي ډبلې روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو دا معلومات ستاسو د ټولو لپاره دي چې تاسو پوه شئ. که پوه نه شئ نو سبا ورځې مشکل راته راځي. کومو کسانو چې نوی رجسټریشن کړی دی د هغو لپاره دا لازم ده. په هره ویډیو کې راته وایي چې دا لازم ده، دا ویډیو چې دا پوره وګوره، دا لایک شیر کړئ، نو دا د ویډیو له لازم ورکوئ. نو د بېنظیر روپۍ چې دي 13,500 روپۍ شروع شوي دي. خو ځینې نوي کسان دي رجسټریشن یې کړی دی، د خپلو روپو معلومات نه کوي. یو پیرن یې کړی دی، هغو ته ویلي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې، نو هغو دوباره معلومات نه دی کړی. چې دوباره معلومات یې نه یې کړی، د هغو روپۍ راغلي او هغه خپلې روپۍ نه راغلي. کیدای شي په تېر شوي قسط کې ستاسو روپۍ راغلي. په دې کې ځینې کسان وایي چې موږ ته به دا روپۍ ډبلې میلاویږي. که تاسو کتلي په تیر شوي حکومت کې چې دی تاسو ته به روپۍ ډبلې میلاوي دي. که یو قسط په تاسو راونغستو نو د بل قسط سره به تاسو ته هغه روپۍ چې دي دا به میلاوېدلې. اوس که دې ځل له تاسو واورئ نو یو کس ته چې دی هم ډبلې نه دي میلاو شي. که چاته میلاو شي نو هغه لازم چې دی کمنټس وکړئ، ځکه د حکومت پکې ډېره بدلې چې دی راوستې ده او چینجینګ یې پکې راوستی دی. بل دا چې په کیمپ سیټ کې میلاوېدلې، اوس یې کیمپ سیټ چې دی هغه هم ختم کړل. د پیر د ورځې نه تاسو ته په دوکانونو کې میلاوېږي. نو کم نوي کسان چې وو هغوی وایي چې رش دی او زنانه به دغې رش کړی چې ودرېدی، نو اوس په دوکانونو کې میلاوېږي. تاسو د دوکانونو نه دغه روپۍ راغستی شئ. دویمه مرحله شروع شوې. درېیمه مرحله چې ده په راتلونکي هفته کې به چې په راتلونکي میاشت کې په اولنۍ هفته کې به دغه شروع کېږي. نو د هغې نه تاسو راغستی شئ. خو که تاسو 2 قسطه راوانغستل او درېیم قسم ستاسو دغه شانتې لاړو نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به بلاک شي. ولې هغو ته به دا پته ولګي کېدای چې دا زنانه مړه ده او د هغې روپۍ چې دی هغه راځي خو هغې راخلي نو کېدای دا زنانه مړی نو اکاونټ په یو بلاک کړه. ستاسو په ځای باندې به بل کس چې دی هغه به یو ځای کړي. نو لاړ شئ خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ، ځکه چې په دوکانونو کې میلاویږي، که په کیمپ سیټ کې میلاویږي. خو تاسو ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا په ټایم سره راوکاږئ، ځکه چې سره له حکومت درکوي نه په ټایم رایسته پکار دي. ځکه که تاسو وایئ چې موږ له به یې کور ته راوړئ نو کور ته ګوره چاله دا نه راوړي. دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې کور ته چاله روپۍ نه راوړی کېږي. نو اوس لاړ شئ نوي کسان او که زاړه کسان خپلې روپۍ راواخلئ. خو ډبل قسط چې دی هغه تاسو ته نشي میلاوېدلی. دغه 13,500 روپۍ چې دي دا چلېږي او تاسو ته به میلاوېږي هم 13,500 روپۍ چې دي دغه میلاوېږي. او د ماشومانو وظیفو سره نشته، خو هغه کسانو ته میلاوېږي چې کم کسانو په دې کال کې نه یې راغست نو په هغې کې به ځینې کسانو ته د ماشومانو وظیفه چې ده دا به هم میلاوېږي.